سعودي عرب د 14 ملکونو د پاره ویزې بندي کړي چې پاغي کې د پاکستان نوم هم شامل دی. د نیوز خو به تاسو کتلې خو ځینې کسان ته دا پته نه لګي چې کمی ویزې بندي کړي. د ورک ویزې بندي کړي خو د کمو کسان د پاره بندي کړي ځکه ځینې کسانو دلته کې ویزې اغستې دي نو هغه چې موږ باندې شتله نو دغه کسان د پاره څه پابندي نشته. د کمو کسانو ویزې چې راوتلې دي نو هغه کسان خو تللی شي یا کم کسان ځان له نوې ویزه راوکاږي نو هغه به چې زمونږ دغه ویزې چې دي دا به اوس نه راوځي لکه موږ خو د ویزې دپاره روپۍ ورکړي دي او موږ د کس سره خبره کړې نو زموږ به دغه ویزې نه راوځي نو دا ویزې چې دي دا خالي د جون د میاشتې لپاره بندې دي. لکه دا یوه میاشت چې دی دا ویزې به بند دي د دې نه وروسته او بیا دغه ملکونو ته دا ویزې ازادېږي. د څه له وجې نه یې بندې کړي دي چې د حج رش دی د هغې د وجې نه چې دی دا ویزې بندې کړي دي. نو په راتلونکي وخت کې به دغه ویزې کولاویږي خو که یو کپیل تاسو له ویزه راوکاږي یو ویزه یا دوه ویزې راوکاږي نو هغه ویزې چې دی هغه اوس هم رایستی کېږي. دی هغه ویزې بندې کړي چې کم کسان زیاتې ویزې راوکاږي سل وکاږي یو نیم سل وکاږي لکه ډېرې ویزې راوکاږي هغه ویزې چې دي دا بندې کړي. که اوس یو کس د خپل کپیل سره خبره کړي او هغه یو ویزه راوکاږي دوه ویزې راوکاږي نو دغه ویزې رایستی شي. نو ځینې کسان به دې ملک د هغو سره به دا ټینشن و چې موږ به اوس په نوې ویزه باندې نه شو تللی نو تاسو په نوې ویزه باندې هم تللی شئ او تاسو له کس چې دی یوه نیمه ویزه چې ده هغه رایستی شي خو زیاتې ویزې چې دی دا نه رایستی کېږي لکه د کمپنیانو چې کمې ویزې دي هغه نه رایستی کېږي. بل لا د دې طرفه چې کم کسان ځي نو هغو ته هېڅ پابندي هم نشته په دې ویزو کې.